سیسکو دا ټیم د دنیا ټول نه لویه کمپني ده چې د نیټورکینګ خبره راشي. د دنیا چې څومره انټرنیټ دی د دې کې چې څومره د اکوپمنټ د راوټر دی سویچز دا هر څه لګېږي دا داسې تاسو وګڼئ چې یو محتاطه اندازه کې چې 70% دا د سیسکو مرهونې ملت چې څومره هارډویر چلیږي څومره سافټویر چلیږي. لکه تاسو وګورئ فیسبوک انسټاګرام واتساپ دا څومره غټه اداره ده او دوی چې دی خپل ویډیو کانفرنسینګ لپاره د سیسکو سافټویر یوز کوي. نو دا هم بیا څه کمپنی ده دا ډېر غټ شی شو. دا چې دې شاته څومره ټیکنالوژي روانه. یو تاسو یو ویډیو ګورئ یا ویډیو ګورئ یو ټلیفون کال کوي په واتساپ باندې یو پکچر لګوي دا خالي دا تصویر لګل یو ډېر عام شی دی ماشوم هم دی ویل شي د دې شاته کومه ټیکنالوژي روانه ده او دې نه دي خبر او د دې ټیکنالوژي کې کوم اپورچونټی دي سوري ټو کټ یو اپورچونټی نه دي خبر. انټرنیټ چې په 1992 کې راغلو په دنیا کې نو هم شاته نیټورکینګ نو هغه انټرنیټ په دې تر څو پورې چې د دنیا د انټرنیټ ته دا نیټورکینګ نه زړی نیټورک ته باسي نو امازون ختم ګوګل ختم ډیټا ساينس خو ډیټا مووز تھرو وایر. موږ څه کولی شو نو موږ دا پلیټفارم راوړو دا ډیجیټل پلیټفارم راوړو د نیټ اکاډ دا اوس ماشومانه پسې دا وی خو ته موږ وکړل اوس پر راځي او داسې خو نشو کولی چې اوس ته ګیله کوی بوزو کنه. یونیورسٹی آف اسپوکن انګلیش اینڈ کمپیوټر ساينسز رجسٹرډ جی بالکل رجسٹر نیټ اکاډ د بالکل دا ویریفای کیدی شي آنلاین چې څوک لاړ شي netacad.com ته الته کوم کورس دغه پکاري الته کې ورسره یو فایند اکیډمي آپشن دا هغه خو خلکو ته پښتنو ته او د دې خو پښتنو ته هم څه پیغام. افغانستان دا ډېر غټ مارکیټ دی ځکه چې هغه جنګ ځپلی دی 13-50 کاله آلموسټ انفراسټرکچر تباه دی او اوس پکې لږ ډېره موږ ګورو چې سټیبلیټي الله پاک سټیبل ساتي خو دا به یو هغه ریبلډینګ یو پروسس دی نو دا به ټول چې څنګه د دې روډ انفراسټرکچر دا شان د دې انټرنیټ انفراسټرکچر به هم ټول جوړېږي نو ضرورت خو دی. موږ په سیسکو باندې نن 2 میاشتې مخکې ډیټیل خبرې کړې وې ډیټیل دونه نه وي خو بهرحال هغه چې کوم آیډیاز وو د خلکو ډېر زیات خوښ شو. تاسو ته پته ده زموږ د ریجن ملاکنډ که هسټري ته وګورئ نو تقریبا اټ هیز بن 54 ایئرز 54 کاله وشو چې د دې ریجن نه د ملاکنډ ریجن نه د پښتونخوا نه بیا د ټول افغانستان نه او د پاکستان نه ډېر غټ خلک بار روان دي. دوی چې بار ځي څوک ډرایور شي څوک په رسټورانټ کې ولګي یا څوک مطلب ډېر لو ویجز سره زموږ نسل در نسل ډېر غټ نسل چې کوم دی هغه زموږ نه داسې شو چې که موږ دا وګورو چې د دوی د یو میاشت د ټول کال تنخواه د یو ښه پوسټ د یو انجینیر د یو ډایرکټر یا د یو چیف ایگزیکټیو د یو میاشتې تنخواه برابر نه ده. هماغه غربت دی ځوانۍ د دې سیمې د خلکو خاورې شوې او ګټه یې دونه غټه ترلاسه نه کړه. که زه په پښتو کې دا ووایم نو اوښان چا په بډه نه کړل خو پلار یې بوډا شي بیا هغه چې راشي زوی لاړ شي او بیا د هغې نه پس نو څه دې خبرې ته ریډي ناسي چې بس پاسپورټ ویزا دوبۍ او سعودي عرب عمان یا مسقط یا د نور ملکونه مزدوري دي کوبه. موږ څنګه کولی شو چې دا د دوی دا کم سکلز یا هغه موسټ اورینټډ سکلز په دې ټایم کې چې په اسانه کېدی شي چې هغه د دوی صلاحیتونه بدلولی شي او دې نه غټه خبره دا ده چې دنیا دې ته د ریسپیکټ په نظر وګوري دوی پیسې ښې ډېرې وګټي او په دغه ملکونو کې ښه ژوند تېر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه چې تاسو دا یو پلیټفارم راکړو. د مسایل خو شته جي او ډېر وخت نه څنګه تاسو ګورئ چې زموږ د خلک دي په تاسو وګورئ پاکستاني د دنیا په هر کارنر کې موجود دی خو بدقسمتي هم دغه ده چې هغه تیاری نشته دغه سوچ دی چې بس پلار مې هلته دی تره مې هلته دی ماما دا ټول هلته دي بس زه به ځم که سره نه جوړ شو دلته خو ټیک دی ګینې ځم به هلته نو هغې کې لکه دقه یې بس ایښي چې یاره ځم به که هر څه تاسو وګورئ نن سبا حالاتو کې صرف د پښتنو نه اورال تاسو وګورئ پاکستاني نو هر دغه دا وایي ماشوم چې یاره بس بس چل د دې نه ځم چې هر څه کوم بار هر څه کوم لوښي مې وینځم هر څه کوم خو خبره دا ده چې هغه یو ځل خو لاړ شي خو بس بیا ګیر شو څنګه چې تاسو وایي چې یاره سکل خو نشته نو بس عام مزدور دی نو هغه مزدور د پاکستان هم شته بنګال هم شته هر یو شته کمپټیشن نشته او دنیا خو دې ته ګوري چې دا سړی راغی د ده څه په لاس کې داسې څه دي چې زما کار اسانولی شي او یا یو کمپنۍ ته ویلیو ایډ کولی شي. ایگزیکټلی
نو اکه دغه کې اوس چونکې وخت بدلیږي پخوا به که زموږ د مشران به وو نو چال به اسپو سورلی به یې کوو هغه چل به ورتلو هغه وخت بدل شو هغې نه ګاډي ته رالو نو هغې نه هم ډرایوینګ یو هنر دی دم نو دغه شان دی وخت چې دی دا بدلون روان دی په ټیکنالوژي کې نو که تاسو وګورئ مخکې به زموږ د مواصلاتو څه دغه وایي چې یاره ټلیفون به یو تار به ورپسې لګېدلی و محله کې به یو ټلیفون و اوس هر چا سره دا په جیب کې یو شی پروت دی چې په دې کې هر یو شی شته نو دا شی چې دی اوس موږ ته خو دا چې کوم نوی نسل دی ته خو چونکې هغه اوس زموږ چې کوم دغه وجې چې لکه تېر 20 کال نه موږ چې کوم دا ریولوشن ګورو نیټورک د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو زموږ خو په ذهن کې دي خو دا نوی نسل چې دی نوی دي ته خو دا پته نشته چې دې شاته څومره ټیکنالوژي روان یو تاسو یو ویډیو ګورئ یو ټلیفون کال کوي په وټس اپ باندې یو پکچر لګوي دا خالي دا تصویر لګل یو ډېر عام شی دی یو ماشوم هم لګولی شي د دې شاته کومه ټیکنالوژي روانه ده او دې نه دي خبر او د دې ټیکنالوژي کې کوم اپورچونټیز دي سر سوري ټو کټ یو هغه اپورچونټیز نه دي خبر ایگزیکټلی نو هغه چې کله تاسو په یو سیستم پوه شئ چې یاره څنګه چې د ګاډي یو میکانکس دي د هر یو شي خپل یو میکانکس دي دا شانته د دې کمیونیکیشن هم خپل یو میکانکس دي د دې خپل یو سیټ اپ دی لکه موږ نن سبا په سیمه کې د خلک چې دي فرانکلی سپیکینګ هر سړی په خوله امیزون دی او دغه شان شو په دې شیزونو پسې سافټویر انفلوئنس ډیر دی کنه ایگزیکټلی بس چې په سوشل میډیا ساوري بس ورپسې دي نو هغه ظاهره خبره ده هغه د ګډو په شان ټول په یو ورشي یا ټول په بل ورشي یا په ټول هغه دغه سیچوریټ هم شي ایگزیکټلی او هغه لانګ رن کې نه وي هغه سیزنل یوسیج ځکه چې چینج راځي په ټیکنالوژي کې ډېر زر هغه چې خود کفیل شي او نوی شي راشي ایگزیکټلی نو اوس دې کې څه داسې شیزونه دي چې دا د روز اول نه واخلې تر اخره پورې انټرنیټ چې په 1992 کې رالو په دنیا کې نو هغه هم شاته نیټورکینګ نو هغه انټرنیټ په دې تر څو پورې چې د دنیا د انټرنیټ ته دا نیټورکینګ نه زړېږي ایگزیکټلی ټول په دې معنی دي که تاسو خپل ژوند وګورئ که نه نو نن سبا صرف د دې نه والي تاسو شاپینګ آنلاین کوئ تاسو سره چې کوم ماډرن موټرې دي په دې کې دننه ټول نیټورکینګ شوی دی ټول سینسر یو بل سره کنیکټډ سمارټ سټیز یو کانسپټ دی سمارټ هومز کانسپټ دی په ټوله دنیا سکای سکریپرز دي بګ هاي رایزز جوړيږي سپر مارټس جوړيږي او ډیولپینګ کنټریز چې کوم دي هغه کې خود د زیات اپورچونټی پرته ده چې موږ د انټرنیټ د هارډویر انفلوئنس آیډیاز باندې کار وکړو لکه نیټورکینګ چې کوم دی نو په دغه لحاظ سره اوس تاسو چې کوم ماډرن ملکونه ګورئ لایک یورپ ته یا امریکا دي خو دې شیزونو کې ډېر مخکې لاړه او پاکستان هم ور روان دی خو د پاکستان نه مخکې د تاسو چې کوم د سیمه یاد کړه د عرب ده نو دې سره خو چونکې پیسه هم شته او وسایل ورسره دي نو دې شیزونو کې ډېر لوی لیول باندې انویسټمنټ او کریډیبلیټي د ټولو نه زیاته د پښتنو هم ده او زمونږ هم ده شیر ببر کنه که جازونه راخلي پاکستاني ته وای پښتون ته وای هر هغه کار چې ناممکن پښتون ته وای خو تنخواه لږه ورکوه د لږې نهر ساته چې بس دونه خوري چې څونه خوري کنه او سر در باندې وري سر لږه آسان د پبلک ځینې سوالونو ته راځم یو سړی دی د پلار دی په سعودي کې دا ډرایور دی د ده نیکه د ده پلار هم ډرایور و د ده زوی دی دې ټایم کې میټرک کې دی په دیر کې دی په لور دیر کې دی چک دره کې دی بټخیله کې ثوابۍ کې نوشهره کې څونه پښتون بیلټ دی بلوچستان واخله یا افغانستان واخله دا راته ووایي چې څنګه کولی شي داسې هلک چې هغه د اوس نه داسې تیاري وکړي چې دا د میټرک وکړي یا فرست ایئر یا سیکنډ ایئر وکړي یا چې کله پلار درته ووایي چې زویه اوس راځه پاسپورټ مې درولېږه نو څه کوم سکلز پکار دي او په دې کې سیسکو خاص طور پر چې کوم د سیسکو سره کوم سکلز دي لکه سیسکو خو یو کمپنی ده که نه د دوی هارډویرز دي په ټوله دنیا کې که نه دوی د هارډویرز چې کله په دنیا خرڅوي نو د هارډویر کې بیا مسله هم راځي که نه دوی له خو سکل ورکر پکار دي که نه نو که موږ ګلف وګورو دا نور کم ملکونه دي یورپین کنټریز وګورو دوی خو هلته ډېر زیات دي سکل ورکر خو نشته که نه تاسو څه کولی شئ یو میټرک ماشوم لا یا فرست ایئر سیکنډ ایئر هلک له کوم سکلز پکار دي چې هغه اوچت کړي او په هغې کې د سیسکو څه رول کیدای شي داسې دی چې کله تاسو د نیټورکینګ دنیا ته راځئ نو دې کې بیا ډفرنټ لیولز دي دې کې یو لکه چې موږ وایو چې ړومبی قدم بیا ورپسې نو د دې دپاره ړومبی چې کوم قدم دی چې انټري یا دروازه ورته موږ وایو دا CCST پروګرام دی دا CCST نه جوړېږي سیسکو سرټیفاید
سیسټم ټیکنیشن، سپورټ ټیکنیشن، یا د دې ډیفرنٹ نمونه کېدای شي چې کوم جابز راځي دا نیټورک ټیکنیشن، آی ټي سپیشلیست، نیټورک سپورټ په لا نمونه دي په هر اداره کې د دې بل مطلب که یو کمپنی وایي چې نیډ کمپیوټر لیب کوارډینیټر، تو کمپیوټر لیب کوارډینیټر یا کمپیوټر لیب سپورټ پرسن نو هغه هم راتلی شي. ما تاسو ویل چې دا خو د هرې کمپنی خپل نمونه دي، د څوک ورته سوی څوک ورته سوی. مطلب په غټه سطح دې ته موږ نیټورک ټیکنیشن ویلی شو. نیټورک ټیکنیشن ورته ویلی شو، او دا بیا لارې جوړوي مخکې، لکه ما چې څنګه تاسو چې دا یو دروازه ده د دنیا ته د ننوتو یو دروازه ده. خو اوس دې دپاره چې کوم دی دا سرټیفیکیشن کول دا څه دونه ګران کار نه دی. څه دونه هوانه ده. خلکو یو مسکنسپشن دی چې یاره دا کورسز ډېر ګران دي او داسې روس چې کوم سپیشلایز چې کوم الریډي په دې فیلډ کې دی هغې کولی شي، داسې خبره نه ده. هر سړی کولی شي، صرف بس اصول او ازمات دي دونه وي چې دونه انګلیش ورته ورځي چې یاره کوم کورس کانټنټ دی هغه ویلی شي، ویډیوز موجود، بیسک کمیونیکیشن سکل به بالکل چې هغه ته یو شی مخامخ پروت دی. د ده ډېر بهترین، لکه زه تاسو ته دې وایم چې یو د سیسکو زه تاسو یو کهاني تاسو بیان کړی د خپل پاډکاسټ کې، او لکه یو یا دهاني غونته کې دا چې سیسکو دا ټایم د دنیا ټول نه لویه کمپني ده چې د نیټورکینګ خبره راشي. د دنیا چې څومره انټرنیټ دی، د دې کې چې څومره د اکوپمنټ، د راوټر دی، سویچز، دا هر څه لګېږي، دا داسې تاسو وګڼئ چې یو محتاطه اندازه کې چې 70% دا د سیسکو مرهونه منت دی. دا چې څومره هارډویر چلیږي، څومره سافټویر چلیږي. لکه تاسو وګورئ فیسبوک، انسټاګرام، واتساپ، دا څومره غټه اداره ده، او دی چې دی خپل ویډیو کانفرنسینګ دپاره د سیسکو سافټویر یوز کوي. نو دا هم بیا سې کمپنی وي. That's a big thing. دا ډېر غټ شی شو. نو داسې کمپنیانو لپاره چې دا خپل مارکیټ دا ولې زیات دي، ولې په مارکیټ ځکه چې د دې ورک فورس ډېر دی. هغه خلک ډېر دي په مارکیټ کې چې کوم په دې شیزونو کار کولی شي. لکه دا یو موبایل دی که نه، ایکس وائی زیډ کمپني ده، دا به هله خرڅېږي چې د دې باندې خلک پوهېږي، د دې خلک ریپیر کولی. او لکه که موږ دې ته وګورو د کیا سپورټایچ چې کوم دی که نه، دا ډېر مضبوط ګاډي جوړ شوي ډبلیو ډي، خو مثلیان یې نشته. او که ټیوټا ته وګورې نو که داسې یوزي بار چېرته پنچري ته ورتېږي نو د هغه سره به هم څه ناڅه پروسه پرته وي که نه. سیم ګوز فور سوزوکی. اب دواړه چې کمپیر کوي تاسو نو کورین میډ از 1000 ټایم بیټر دین د ټیوټا، بټ نوبډي از بایینګ اټ. ایگزیکټلی. دا کمپنیانو چونکې دا مجبوریانې دي، نو دې شیزونه ډېر په سبسیډایز ریټس باندې، او بیا دوی د دې کورس کنټنټ هم فری درکوي. ایگزیکټلی. لکه دا اوس د سیسکو چې کوم ډیوایس یا کوم کورس دا صرف د هغې دپاره نه دی چې صرف تاسو به صرف په سیسکو باندې، نه داسې هم نه ده. دا یو داسې کورس دی چې تاسو ته کانسیپټ جوړ کړو چې مثال دا موبایل دی، نو دا موبایل صرف د لیټ سپوز سیمسنګ دی یا هواوی، صرف دا باندې تاسو به صرف سیمسنګ هواوی ریپیر، دا به تاسو داسې ښیي چې تاسو به دا خو کولی شئ، تاسو به هر یو موبایل ریپیر. ویری ګډ. اوس فار ایگزامپل سیسکو دا هارډویر دی که نه، لیټ سپوز دا یو مشین دی پاکستان ته راوړو، هغه خپل مشین راوړي او د مشین سره وایي چېرې دا مشین که خراب شو سموي به څنګه، نو د هغې دپاره تاله کورس کنټنټ هم درکوي. نو که کوم هلک دا کورس کنټنټ وکړي نو دا د دې کمپنۍ ضرورت جوړ شو. کمپنۍ ته د خلکو ضرورت دی که نه، چې ضرورت جوړ شو نو د سکل اوچت کو سکل خرڅېږي په ډالرو کې، او د په ټوله دنیا کې د اپورچونټیز ده. This is what you mean to say. د دې دپاره چې کوم د سیسکو سرټیفاید ټیکنیشن تاسو وایي په دې ټایم څونه لګي؟ دا ډیپینډ کوي چې ګوري ما تاسو ته وایي چې سیسکو خو دا وایي که نه چې زموږ د کورس لپاره پری ریکوزیټ نشته. پری ریکوزیټ موږ هغې ته وایو عام ژبه کې چې یاره تاسو مثال څوک اف ایس سی کې راځي نو هغه به میټرک کړي، لکه دا یو پری ریک شو د هغې یا ایلیجیبیلیټي کرایټیریا. There is no education. No education بیکګراوند. Only communication. دونه وایي چې یاره یو های سکول هغې مراد کالج دی، کالج اف ایس سی فارغ وي چې کم از کم کمیونیکیشن کولی شي، ژبه وله ورځي. سر یو کس دی هغه انګوټه چاپ دی خو انګریزي ژبه ورځي بیا بالکل کولی شي. لکه تاسو چې بهر لاړ شئ که نه، نو دا خو پاکستان کې دا مسله ده که نه چې دا بل ورځ زما یو سیشن و، نو هغه یو سټوډنټ تپوس وکړو چې ما خو په میټرک کې آرټس کړی دی، نو زه سی ایس ټي کولی شم. نو ما هغه ته یو مثال ذهن ته رالو، زموږ دلته یو ډاکټر صاحب و، ډاکټر شهزاد ډېر سینیر و، موږ سره محله کې اوسېده، نو هغه انګلینډ نه سپیشلایزیشن کوو. نو تاسو که یاد شي په یو ټایم کې به د انګلینډ او د فرانس منځ کې کانکارډ جهازونه به وو، سوپرسونیک، هغه به ډېر های سپیډ سوپرسونیک به وو، د هغې به چې کراش وشوی کې به زه ژوندی بیا بند شو. نو هغه وایي چې هغې کې یو انجینیر و، د 80 کاله بابا و، اوس ټول عمر هغه انجینرینګ کړی. نو هغه چې ما کله سپیشلایزیشن کوو هغه ما سره راغلو، هغه په میډیکل کې ایډمیشن واغوست، زه چې انګلینډ نه راتلم هغه خپل کلینیک کولاو کړی.
نو بهر ملکونو کې دا کانسپټ ډیر بدل شي. هغه وایي چې تا کې څه هنر شته راشه کوه. مطلب یو کین چینج اني ټایم. Yes, ځان yes. اني ټایم بدلولی شي. بدلولی شي. سر دا راته ووایي چې سپیسیفاید ډیوریشن څونه دی. یو کس ته د میټرک کړی دی لکه ډېر انګریزي ژبه مو ورځي، نو په سیسکو کې هغه پهله کورس چې موسٹ پوټینشل دی هغه څه دی؟ موسٹ پوټینشل دا دی چې چا آی ټي بیک ګراوند وی لګ ډېر نو اخو دې اخ سی اس ټي ته سیده راتلی شي. د چا بالکل بیک ګراوند نشو کس وی چې یاره ماته هیڅ آیډیا نشته کمپیوټر صحیح داسې شي، نو هغې دپاره بیا په سیسکو کې بلا کورسز دي. اوکې هغه کم دي؟ هغې کې لکه اوس موږ چې دی یو آی ټي اسنشلز یو کورس دی. اوکې نو آی ټي اسنشلز کې هغه پراپر یو دغه آی ټي اسنشلز ستاسو مراد دا دی چې د ټیکنالوژي بنیادي خبرې دي او دا د سیسکو په د خپل پلیټ فارم کې اچولیم د دې خلکو دپاره دي چې کوم بالکل بګینرز دي. نو دا کورس چې وکړي یو ماشوم دې نه پس بیا دته څه د کمپیوټر باره کې وګوري د کې دته لږ بیسیک د نیټورکینګ باره کې هم پته وي انټرنیټ څه شی دی نیټورک څه شی دی. مطلب دا سی پی یو دا د کې پروسیسر دی دا انټیګریټډ سرکټ دی دا پاور کیبل دی دا ډیټا کیبل دی دا سوئچ آن سوئچ آف بنیادی خبرې. ایگزیکټلی دا سوئچ دی دا کیبل داسې جوړیږي کیبل داسې کنیکټ کیږي وای فای راوټر داسې کار کوي. نو چې دونه دا بیسیک ډیولپ شي نو بیا موږ د وضو مخکې سی سی اس ټي کې بیا موږ دي ته د نیټورک ډیټیلز خو چې نیټورک څه دی د شاته تھیوریټیکل بیک ګراوند څه دی د پریکټیکل امپلیمنټیشن بیا کې پراپر دغه خپل لیبز دي هغه لیبز موږ کوو نو هغه سره د تھیوریټیکل پلس پریکټیکل لکه دا صرف تھیوري نه ده تاسو به صرف تھیوري وایي یا بالکل صرف پریکټیکل وایي لکه هغه استاد سره چې سړی ناست دی د موټر سایکل کاري زده کوي تھیوري نه سر یو سټوډنټ دی هغه میټرک وکړو انګریزي لږ ډېره ورځي یا نه ورځي هغه د آی ټي ایسنشل د سیسکو کوم بیسیک پروګرام دی دا کور کو سی سی اس ټي هم کور کو سرټیفیکیټ د کوم ځای نه راځي او د دې اکسپټیبلټي په دنیا کې څونه ده؟ د دې داسې دي چې تاسو چې سی سی اس ټي د ایگزام ورکوي که نه څوک نو اوس لکه دا خبره داسې ده چې دا تاسو د سرټیفیکیټ د ایگزام هر سړی ورکولی شي. لکه تاسو اوس لاړ شئ تاسو پیرسن ته وایي چې زه دغه ورکوم تاسو به هغې خپل ډالرز دی جمع کړي تاسو به انټرنیشنل خو خبره ده چې شاته څه بیک ګراوند هم پکار دی که نه خو ون ټایم دغې تاسو پیسې ورکړي پاس شو خو پاس شو که پاس نه شو پاس نه نو بهتره طریقه دې دا چې تاسو چېرته یو سیسکو نیټورکینګ اکیډمي سیسکو نیټ اکیډ ورته موږ وایو netacad.com ته چې لاړ شئ هلته تاسو سر دلته یو کنفیوژن دی یو کس دی هغه دا کورس انټرنیټ نه کور کو آی ټي ایسنشل هم کور کو سی سی اس ټي هم کور کا یا لیټ سپوز مخکې پسې لاړو سی سی اے نه یې وکړه او په خپل بهاب باندې اپیر کیږي یا د یو نیټ اکیډ نه اپیر کیږي دې کې فرق سره دې کې فرق دا راځي چې تاسو کله یو سټوډنټ لکه یوټیوب نه نارملی خلک وایي نو اوس یوټیوب نه چې هغه وایي یوټیوب کې خو جي ما او تاسو په شان کس چې دی نو ویډیو جوړه کړې ده اوس اتھنټیسټي چېرته لاړه چې دا خبر دی کې دا ټیک دی که نه فرینکلی سپیکینګ دیر بي سو میني د انډینز خو ډېر زیات دي دا ډېر دي هغې کې چې تاسو وګورئ هغه یو شی بعض ټایم غلط کنفیوز شي سره نو هغه غلط ښیي او تاسو هغه چونکې چاته آیډیا نه وي هغه خو بس یو ماشوم غلط شی وره دا خو بس ټول عمر په هغه شیز کې لګي انټل انلیس چا ورته ټیک کړي نه چې بهی تا خو ته غلطي کې نو یو خو دا مسله ده دا چې کوم نیټ اکیډ کوم کریکولم دی هغې کې هغه ویډیوز هر یو شی موجود دي تاسو آنلاین نو دا لاګ ان بغیر د انسټیټیوشن نه ملاویږي ماشوم ته د کې څه کورسز داسې لکه لاګ ان خو هر سړی جوړولی شي خو کورسز داسې دي چې څه کورسز فری دي ټیک شو هغه هر څوک په کور کې هم کولی شي لکه داسې کورس هم پکې شته چې یاره ځینې کورسونه اکیډمي ته الاؤډ دي چې کوم د نیټ اکیډمي لکه داسې څه بیسیک کورسز دي که نه چې یاره یو سټوډنټ وایي چې یاره ما خو چېرته په عمر کې موبایل هم نه یوز کړی یا کمپیوټر د سره نه دی یوز کړی نو د دې هم پکې یو شپږ غنټې کورس ته چې یاره موبایل بس هم یوز کړي دا بس داسې فری دي دا دې د کور نه هم کولی شي خو چې کله داسې ټیکنیکل کورسز راشي چې کوم سرټیفیکیشن سره دي دا پکې فری نشته دا په دې یو نه یو اکیډمي سره کوي اوکې ګریټ مطلب یو اکیډمي به جوائن کوي نو بیا به دته نیټ اکیډ لاګینز هر اکیډمي نه جي هغه اکیډمي به کوي چې کوم سیسکو سره رجسټرډ یونیورسيټي اف سپوکن انګلیش اینڈ کمپیوټر ساينسز رجسټرډ ده جی بالکل رجسټرډ نیټ اکیډ د دې بالکل دا ویریفای کیدی شي آنلاین چې څوک لاړ شي netacad.com ته هلته کوم کورس د هغې پکاري هلته کې ورسره یو فایند اکیډمي آپشن وي ګریټ سر سوري ټو کټ یو ولې چې موږ به په لږ ټایم کې ډېرې خبرې کوو که نه نو زه ځکه درمیان کې لږ راټوپم USECS اسلام آباد پېښور چې تاسو فزیکل کلاسز ښایي جی بالکل پېښور کې موږ سټارټ کړي دي سټرډے په ورځ سپیشل کلاسز شته سټرډے زموږ پلان کړی دی جی CCNA دپاره ګریټ فور پروفیشنلز آنلاین دپاره سب آنلاین دپاره هم دی if anyone is interested دویم راځم سر په دې ټایم کې دا راته وایي چې سایبر سیکیورټي انالیسټ جوړېدل جی اور سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ جوړېدل جی
دا خو بیا د دې CCST نه یو دوه قدمه مخکې سټپ دی کنه. دا لږ شارټ ټایم کې راته لږ بریفلی داسې دی چې څنګه ما تاسو ته CCST چې دا یو دروازه ده د دنیا ته. CCST کې تاسو یو بیسکس نیټورک اب نیټورک چونکې ما تاسو ته وایي چې سایبر سکیورټي دا غم لاندې ټول نیټورکینګ دی. ٹھیک شو جی. بیا چې دې ته تاسو نه نوتی تاسو سره بیا ډیفرنٹ ټریکس راغله. IT سپورټ سایډ ته تاسو ځئ، تاسو چې دی بیسیکلی نیټورکینګ سایډ ته دی، تاسو سایبر سکیورټي سایډ ته ځئ، تاسو نیټورک پروګرامینګ سایډ ته ځئ، هغې ته موږ ډیو اپس او دا شیزونه وایو. دا هغه دي کې بیا ډیفرنٹ لیولز دي. CCST موږ سره دوه سټریم کې ده، یو CCST نیټورکینګ دی، یو CCST سایبر سکیورټي ده. اوس هغې کې هغه بیسک د نیټورکینګ کانسپټس دواړه سیم دي. ٹھیک شو جی. هلته نه چې لاړ شئ بیا تاسو ته نیکسټ لیول، دس از د انټري لیول، بیا تاسو ته نیکسټ لیول راځي، هغې ته موږ وایو CCNA یا CCNA دا نیټورک اسوسییټ، یا هغې سره بیا ډیو اپس یو دغه دی چې کوم ډیولپمنټ سایډ ته نیټورک پروګرامینګ دې سایډونه ته ځي. دغې نه پس بیا یو بله CD ده چې کوم دیٹ از کالډ CCNP، Cisco Certified Network Professional. CCNA نه پس هم بیا یو CCNP شته جی، CCIE شته. یو ماشوم دی IT essential وکړو، CCST وکړه، CCNA وکړه. حاجی زه تاسو د IT essentials یو بل خبره کوم، سوري، نو هغې کې دا راځي چې IT essentials کې موږ یو کورس دی A+ CompTIA ارګنایزیشن، دا یو انټرنیشنل کورس دی، ایگزیکټلی هماغه کریکولم موږ ښیو. نو که یو ماشوم IT essentials وکړي که دې وخت نه راځي، نو فار ایگزامپل هغه IT سپیشلیست د جاب ایگزام هم ورکولی شي، سرټیفیکیشن هغې آی تھنک $300 خپل فیس دی، هغه دی ورکي آنلاین هغې ایگزام یې بیا راشي سرټیفیکیټ. د دواړو چې کوم دی د IT essentials نه هم IT سپیشلیست موږ سره راوځي، IT سپورټ، IT هیلپ ډیسک، دا چې کوم دی. سوري جو کټ شو سر، دا راته وایي چې IT essentials یو هلک وکړو، CCST وکړه، د هغې نه پس CCNA وکړه او بیا د CCNP ته راورسېدو. دا څومره ټایم غواړي، وخت پې څومره لګي؟ دا ډیپینډ کوي، دا ډیپینډ داسې کوي چې د کس کې پوټنشل څومره دی. میکسیمم او مینیمم تاسو وایي ستاسو میکسیمم دا دی چې کوم CCNA ویلې کېږي، لکه اوس CCST دا د 70 غنټو کورس دی. ٹھیک شو جی. دا ایوریج دی فار ناٹ گڈ، ویری گڈ، ناٹ ویری بیڈ. دا قشانتی CCNA 210 غنټو کورس دی. ٹھیک شو. نو دغې نه پس ته چې وځئ نو د CCNP 2 ماډیولز دي. هغه اوس خیر مانه هغه ایگزیکټ آورز ایر دي چې څونه دي، بټ هغه ونس یو گو کراس ټو CCNA نو بیا دونه ایشو نشته. په دې ټایم کې کوم داسې ملکونه دي چې په هغې کې د دې سکلز موږ اصل کې خبرې ته به ځان را رسو چې دا بحث چې موږ کوو، دا ډسکشن چې موږ کوو، په دې کې چې دا کوم کورسز موږ په هغې خبرې کوو، دا د نیټورک حوالې سره دی او دا د سیسکو چې د دنیا د ټولو نه ټاپ کمپنی ده، د دې کمپنۍ د هارډویرز چې په ټوله دنیا کې په سروس انډسټري کې، په مینوفیکچرینګ انډسټري کې، په میډیکل چې کوم انډسټري ده، پلس څونه غټه انډسټري چې په اګریکلچر کې ده یا په ایکسکیویټینګ کې ده، څونه انډسټریز ښکاري دې کې دننه چرته نه چرته د دې کمپنۍ هارډویر لګېدلی. بالکل. په دوبۍ کې چې دا څومره بزنسز دي، دا چې کوم چلیږي د انټرنیټ په زور، د دې نه شاته یو هارډویر موجود دی او دا هارډویر خرابېږي هم کله کله. دا چې کله خراب شي که نه، نو د دې دپاره بیا خاص کسان پکاري. دا خاص کسان چې کوم دی د جوړېدو دپاره زموږ کوشش دا دی چې موږ په دې خاوره باندې پروفیسر احسن سر احسن بي زموږ سره ناست دی، موږ د نننۍ ډسکشن په دې موضوع ده چې موږ خلک د دې خبرې نه خبر کړو چې سافټویر انفلوئنس ډیره زیاته شوه د علاقه. خلک ګرافیک ډیزاینینګ، ویب ډیولپمنټ، ډیجیټل مارکیټینګ، زه خپله اکثر خپلو لیکچرو کې وایم چې ګرافیک ډیزاینینګ هم وکړئ، ویب ډیولپمنټ هم وکړئ، ډیجیټل مارکیټینګ هم وکړئ، هر څه وکړئ، خو څه وکړئ، هسې ناستې نه څه ایکشن کې که نه پکار وي. خو دا د هارډویر سایډ انډسټري چې کومه ده، دا لږه زه په دې باندې موږ دا ډسکشن کوو چې موږ څنګه کولی شو چې د دې خاورې خلک دا صلاحیتونه اوچت کړي او بجای د دې چې دا ډرایور شي، بجای د دې چې د ده تنخوا لږه وي، بجای د دې چې دا دونه خوري چې څونه ګټي، ده ته بچت نه وي، د ده په ژوند کې خوشحالي نه وي، پلس دا ده چې دا د ده عزت نه وي، د ده ریسپیکټ نه وي. او سر یو شی ما دا نوټ کړی دی په انټرنیشنل کمیونټي کې چې د عزت او دولت چې کوم دی او شهرت، د دې نه شاته هم یوه کیمسټري ده، او هغه دا ده چې هغه ستا په لاس کې داسې څه دي چې هغه زما ژوند بدلولی شي یا زما د ارګنایزیشن ژوند بدلولی شي. نو دنیا خو په تمه ده. تاسو ما ته په آخري الفاظو کې دا ووایئ چې دا د سیسکو کې دننه چې کوم کورسز دي، د دې څونه اهمیت په فیوچر کې راتلی شي، موجوده خلکو ته د دې څونه ضرورت دی، او تاسو په دې کې د دې خاورې خلکو سره څه ښېګړه کولی شئ، او افغانستان ته په کوم نظر ګورئ چې افغانستان هم یو ډیولپینګ کنټري ده
په هغې کې دننه انټرنیټ لا په هغه لیول باندې نه دی راغلی، خو که په دې کې انټرنیټ راشي او په دې کې بیا اپورچونټیز راوچتېږي نو د هغه خوا خلکو ته پښتنو ته او د دې خوا پښتنو ته به هم څه پیغامي چې څنګه کولی شي چې د سیسکو چې د دنیا دونه غټه کمپني ده د دې نه فایده اوچته کړي او تاسو په دې کې څه کولی شئ، څه رول ادا کولی شئ. دا تاسو ډېر ښه پوینټ وکړو چې دا تاسو یو پوینټ وکړو چې یاره دا سافټویر نه خلک ډېر دغه دي امیزون دي شیزونه یا که ګوګل کلاوډ دی دا هر څه دی، خو دا ټول هم لاندې خو نیټورک دی. نیټورک ته وباسئ نو امیزون ختم، ګوګل ختم، ډیټا ساينس خو به ډیټا مووز تھرو وایرز. ایگزیکټلی. نو هغه ټول چې کوم کمیونیکیشن ډیوایس دا ضروري دی چې هغه انفراستراکچر دی پورا. نو هغه تر څو پورې چې دا دنیا دی چې زموږ دا ژوند دی تر څو پورې نیټورک انټرنیټ دی نو نیټورکینګ اهمیت دی. ضروري نه ده چې دې په منځ کې لتاري دا وایرلس. تاسو سوچو کې کنه چې دا یو ورځ دا انټرنیټ کې مسله راشي سونه بیچینی نه تاسو یوټیوب ارسو ډاون شي. دا شان تاسو چې کوم خبر وکړه چې یاره موږ څه کولی شو نو موږ دا پلیټفارم راوړو، دا ډیجیټل پلیټفارم راوړو، د نیټ اکیډ دا اوس ماشومانه پسې دا کوی خو ته موږ وکنه اوس پرازي او داسې خو نشو کولی چې اوس ته ګیله کوی بوزو کنه. اوس کم تاسو چې د افغانستان د غیحات کو نه د افغانستان دا ډېر غټ مارکیټ دی ځکه چې هغه جنگ ځپلی دی 13-50 کالونه آلموسټ انفراستراکچر تباه دی او اوس پکې لږ ډېره موږ ګورو چې سټیبلیټي الله پاک د سټیبل ساتي، خو دا به یو هغه ریبلډینګ یو پروسس دی. نو دا به ټول چې څنګه د دې روډ انفراستراکچر نو دا شان د دې انټرنیټ انفراستراکچر به هم ټول جوړېږي. نو ضرورت خو دی که کمپنیانې راځي سبا نو دا فار ایگزامپل که هلته سبا سیسکو راځي، هواوی راځي، هر یو چې راځي فورس خو ورته پکار دی که نه. یو سر دا خو دونه ضروري شی شو که نه. اوس لکه اوس یو فریلانس ایجنسي ده که نه، یو هلک ته فریلانس ایجنسي جوړوي نو هغه هم په فریلانس کې دننه انټرنیټ خو به لګوي ځان ته خو ډسټریبیوټ کوي به هم او بیا په یې اتنټیکیشن هم لګوي. دا خو د یو سکول د یو کالج د یو یونیورسټي د یو مطلب د ژوند د هر سړي ضرورت شو، هر شعبې ضرورت دی. تاسو نن LRH ته لاړ شئ، LRH تاسو ګورئ هغې څونه اډوانسډ هغې کې په نیټورکینګ څونه فوکس شوی دی. هغه مخکې هغه پخوا هغه ایکسرې هغه چې کوم به خلکو به فلمز نیولي او ډاکټر به فلم ګته هغه شی ختم شوی دی جی. هغه اوس ټول ډیجیټایز دی. تاسو به ځئ ایکسرې کوئ راځئ تاسو به ډاکټر MRI هغه فوټوز ختم. مطلب آپ ته ایکسرې موکا الټراساوند موکا داسې ټیسټونه موکا ټول یو سرور ته راشي، یو سرور نه چې کوم ډاکټر دی هغه سکرین باندې راشي. څونه ډېر کار آسان خو بالکل جی. هغه دي CCTVs دي او تاسو سکول ته ګورئ، کالج ته ګورئ، هاسپټل مونږ خبره وکړه، تاسو چې څونه د مواصلات BRT تاسو وګورئ که نه BRT ټول نیټورک دی. سر زمونږ دا کیمپس کې چې کوم موږ دې ټایم کې ناست یو دا پروګرام کوو دا زمونږ مین کیمپس دی. زمونږ سره داسې یو فرلانګ داسې یو تقریبا 1/2 کیلومتر کې زمونږ سب کیمپس دی. موږ څنګه کولی شو چې د دې هغه کیمپس او دا کیمپس خپل منځ کې کنیکټ کو؟ تار خو موږ بوتلی نه شو په نیټورکینګ کې یا سیسکو سره دې سلوشن شته؟ بالکل صرف سیسکو نه بې تحاشه د دې سلوشنز دي. ما خو تاسو ته کانسیپټ پکار دی که نه، وایرلس دی، پوینټ ټو پوینټ دی، سمپل یو ډیوایس بدلته ولګي یو به هلته ولګي، دا نیټورک به هغې سره موږ سیدې که نو د دې دا ډیوایسونه به دواړه خپل منځ کې فل جي کنیکشن اپ ټو 50 کیلومیټرز پورې موږ دا کار کوی شو ځکه چې کیبل هم موږ نشو خورولی. روډ ډیګینګ NOCs دا شیزونه موږ نشو کولی. څونه روبوټس را روان دي، AI را روان دي او جدید ټیکنالوژي راځي، په هغې کې تاسو د نیټورکینګ او د سیسکو رول څنګه ګورئ؟ ګورئ چې څنګه تاسو ته ووایي که نه چې یو کمپیوټر یو ګاډی دی، په ګاډي کې چې دا کوم سینسر دی دا مختلف سینسر کنیکټ دي، په ویل کې دي د ABS لپاره او انجن کې بلا سینسر دې کې دننه پراپر یو نیټورک په یو ګاډي کې دی چې هغې هغه اکوپمنټ راځي او تاسو هغه سکینر ولګي تاسو ته دغه شان هغه روباټس چې دی هغې کې هم ټول د اکچویټر یو دار څه دي هغه سنټرل یو دغه سره کنیکټ دی. ایوریثینګ از کنیکټډ ټو د نیټورک. ما په دې خاوره باندې په 13 کالو کې یو شیز دا وکړو سر چې د دې خلک سافټویر انفلوئنس ډېر شو. ګوره MS آفیس راغلی که نه دا 10-12 کاله خلکو ښه وډزولو، بیا ورپسې دا نور کورسز رالل، دا نور سافټویر واقعي چې دا خبره پکار ده چې موږ سوچ وکړو چې دا سافټویر چې په څه چلیږي دا یې نه شاته چې کوم دماغ دی او هغه چې څنګه ډسټریبیوټ کېږي هغه نیټورکینګ دی او په کې اپورچونټیز که یو سړی سعودي عرب ته او دوبۍ ته ځي او ډرایور کېږي یا د ننبۍ په دکان باندې وړه غږي یا په رسټورنټ کې لوښي اینځي یا صفا کوي، نو تاسو پوهېږئ چې هغه د سیسکو نه یو کورس یا 2 کورسه وکړي او هغه ځان له په بار ملک یو ښه روزګار یا جاب کتی شي. بالکل کولی شي. ما خو تاسو چې بلا کورسز دي دا خو چې دا کوم زموږ اوریدونکي دي د لاړ شي لږ netacad.com ته देखिए बड़ा एक्सप्लोर के दिए हुए नेट एकेड द दी मतलब से जुड़ेगी दा शॉर्टकट दे जी सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी
Cisco Networking Academy. NETACED. د Cisco corporate social responsibilities هم چلیږي دوی څه سټوډنټ فیسیلیټیټ کوي نو دا پکې څنګه دا د دې د کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټي یو حصہ ده. هغه ځکه د دې چې کوم کورسز دا ډېر لو کاست کې دي سټوډنټس ته ملاويږي. الموست زموږ په خپل کوم د دوی خپل بینیفټ هم شته کنه لکه فار ایگزامپل یو کمپنی دا خپل گاډي خرڅي په پښتونخوا کې او مستری نه نو گاډي خو نه خرڅيږي. اوبویس دا تاسو یو کې سټډي وځي دا د دیر دا روډ نه دی کوم تیمرګرا ټو دیر روډ دا مونږ ویلې و چې یاره دا ټیوټا والا جوړ کړو هغه وجه دا و چې دلته کې ټیوټا ګاډي ډیر چلیدل نو هغه روډ جوړ شو چې دا لایف سیوا شي نو ټیوټا مو مشهور شو واقعي هغه سیمه باندې تاسو ګر ټچ ټیوټا چلیږي. Same is the case going on. Cisco هم دا چل کوي دا اپورچونټي خو پکې موږ د پاره مشته exactly موږ خو به ماغه یو نیر روان دي زموږ د سټوډنټس په $1 billion انویسټمنټ دی کمپنی دا پروډکټ راځي ا پروډکټ کې به فالټ راځي بالکل برابر او کته سمولیشن ته به بالکل برابر اوهداله بیا به تنخاله او صرف هارډویر نه دی د کې سافټویر والا سایډز دي لکه تاسو وایي چې د دوی کوم د CSR پلان دی کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټي د خیر ښېګړې کار بالکل هغه دوی د کنټینټ په صورت کې کړی دی د انفارمیشن په صورت کې دنه علاوه د دوی نور څه سپورټ شته سټوډنټ جی بالکل تاسو چې اوس مثال د دې کې سرټیفیکیشنز داسې دي لکه CCNA او د CCNA چې تاسو زه پیپر ورکوي نو د دې فل فیس $300 دی $300 like anyone can go and almost 90,000 95,000 something like that. نو هغه کې فائدہ دا ملایوي چې کوم یو سټوډنټ مونږ په CCNA مونږ سره وګي یو نیټورکینګ اکیډمي یس نو هغه چې کوم یو انټرنل هغه ایگزامز وغیرہ دی پاس کی نو درې ماډل چې دی پاس کی ته اپ ټو 70% پورې ډیسکاونټ ملایوي نو دا ډیسکاونټ چې کوم دی دا سو کمپنسیټ کوي دا سیسکو کمپنسیټ کوي دا پیرسن یو ټیسټینګ سنټر دی تاسو دا آیلټس وغیرہ دا کوي نو هغه د ایگزامز کوي نو سیسکو چې دی هر سټوډنټ په سر باندې هغه ته دا 70% چې سونه دا ډیسکاونټ راځي اوکې سټوډنټ اپیر نشي سیسکو بیا مو ته پیمنٹ کړي نو دا پیمنٹ سیسکو پیرسن ته کوي بالکل او کمپنسیټ کیږي په سټوډنټ به کمپنسیټ کیږي او کدا پیسې سیسکو نو ور کوي نو بیا به د سټوډنټ د جوب نه بیا به سټوډنټ جی $300 دی ایگزیکټلی 90,000 جی بالکل اوریدونکو ډېر زیات سوال نه دام راغلي دي چې د سیسکو چې کوم پروګرام دی په دې باندې $300 $200 د ټیسټ پیسې دی هغه دلته کلیر شو چې که تاسو د یو اکیډمي په تر راځي هغه ارګنایزیشن چې هغه د نت اکیډ حصې او ریکګنایزډ وي نو 70% کمپنسیشن سیسکو د خپل CSR کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټي NGO یا د خیر ښېګړې په تور باندې هغه غریبو ملکونو کې چې چرته یو ماشوم د ټیسټ پیسې نشي ورکولای نو سیسکو په دې کې مرسته کوي. سیسکو کنټینټ هم جوړ کړی دی د سیسکو په R&D کې ټاپ کلاس ټیک مایند سیټ پروت دی هغوی ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کوي د دنیا بدلیدونکو حالاتو ته ګوري او د هغې مطابق بیا کنټینټ جوړوي. زما سر یو سوال بل پیدا کېږي چې دا IT ایسنشل چې تاسو کوم یاد کو دا هم لکه چې دوی د سیسکو کې دننه چې څونه غټ غټ پروګرامونه دي د دې هغه فاونډیشن دی دا لکه تاسو ته بالکل د IT بنیاد دی څنګه چې CCST د نیټورکینګ بنیاد تاسو ته ښیي دغه شان دا تاسو د IT بنیاد هغه کسان چې کوم د IT کې بیخي اسانه نشته یا سمپل دغه زده کړی دی چې یاره وینډوز څنګه کار کوي ورډ څنګه کار کوي ایکسل څنګه کار کوي اینه مخکې هغه نه پوهېږي دا د هغې نه یو سټپ فردر دی هغه دونه حد پورې انیبل کړي چې هغه بل بیا مسایل حل کولی شي. موږ څنګه کولی شو چې په روانو 10 کالو کې تاسو ولې چې د سیسکو یو سرټیفاید انسټرکټر هم یې او ډېر وخت وشو تاسو د نیټورک سیسکو نت اکیډمي چې کوم اوورال مایند سیټ ته څونه کنټینټ دا تاسو د لاس نه ډېر زیات تیر شوی تاسو ټیچ کړی دی تاسو به ډېر زیات سټوډنټان فارغ کړي ډېر زیات شاګردان به تاسو د لاسه وتي 100% کامیاب ریشو تاسو وکړه چې تاسو د لاسه وتي شاګردان په مختلفو ملکونو کې په ښه پوسټونو باندې لګېدلي او ژوند ښه تیری 70% خو لږ داسې یاد نه خو کافي سټوډنټس داسې دي چې کم په نیټورک کې چونکې مونږ خو یونیورسټي کې دا سټوډنټس د خپل په کورسز کې ښیو او چې هغې کې کم سټوډنټانو دا ایز ا کیریئر کړ ډېر خوشحاله دي موسټلی یا دبۍ کې یا قطر کې هغه ځای نه اکثر دي میسیجز کې شکریہ هم ادا کیو قسم یو الکتریشن جوړیږي نو نیټورک ټیکنیشن ته جوړ شي ایگزیکټلی نو هغه خو داسې کنه چې لکه الکتریشن خو تاسو بس ډرل ماشینی به میو دی الکتریشن دا ټیکنیشن هغه ټیکنیشن نه دی چې تاسو پیچکس نه ډیرو په پیچکس می یاد کړي پلاتونه می یاد کړي نو ما یو پکې سعودي عرب نه میسج کړی چې دلته په لندرو کې تارونه راکاګم پیپونو کې تارونه لندرو کې نه پیپونو کې
الکتریشن نو زه به څه کوم نو موږ وایو چې داسې لیول خلکو ته هم دی کې اپورچونټي شي بالکل چې دا چې دا اوس دغه چې کوم ټیکنیشین دی کیبلینګ وایي زده کولی شي که نه چې نیټورک کیبلینګ انټرسټینګلی موږ یو ځای کې یو ډېر غټ پروجیکټ چې نوم نه اخلم سرکاري یو پروجیکټ او هلته کې تقریبا 15 اکیډمیک بلاکس وو هغې کې کیبلینګ تارونه هغې تېرې کړي دي اوس په کنیکټر نه پوهېږي د سره سو دین دی هارډ چې جی راشي دا مسله راله حل کوي بیا دین وی ګاټ او موږ ورته چې بھائی دا به داسې کمبینیشن کې دا داسې پنچ کېږي نو بیا هغې هغه پخپله وکړه ادروایز هغه شی د سکیجول نشاته څنګه کولی شو چې د دې خاورې ځوانان بجای د دې چې دا رانه ډېر په لو ویجز باندې او ډېر کمو تنخواګانو کې اوبه ویسي یا ضایع شي ته اوس ریکمنډ کوئ چې سیسکو او د دې ټول ټیم ډپارټمنټ سره د دې خلکو دپاره څه سلیوشن شته بالکل شته چې موږ تاسو ته موږ سره خو ډفرنټ لیول کورسز دي چې که موږ سره آی ټي کورسز هم دي ایون دی کې د ژبې کورسز دي د انګلیش فار آی ټي هغه کسان چې د چا انګلیش کمزوره ده فار ایگزامپل هغه وایي چې موږ دې فیلډ ته راځو هغې کې د هغې دپاره آنلاین کورس دغه انګلیش جنرل انګلیش دی که نه دا آی ټي سپیسیفکلی آی ټي دی دوه کورسز دي د مطلب زه نیټورک ټیکنیشین یم دوبۍ کې مې کمپنی ده او کلاینټ راته رینګ وکړي او هغه انګریزي نو دا هغه سبجیکټ سپیسیفاید دی دې کې تاسو سره ټیکنیکل ټرمز هم راځي او دا هغه نه ده چې صرف تاسو آی ټي والا یې نو تاسو دې کې هغه دې کې بیا موږ لیزون ورته وایو لیزون دا چې مثال د بلې محکمې د فاینانس وي د بل ځای وي انالیست وي هغه کار آی ټي نه دی خو چونکې هغه آی ټي والا سره خو هغه کمیونیکیشن دی د آی ټي په ټرمز باندې د هغې هغه پروجیکټ هغه رپورټس او هغه شیزونه ریډ کولو دپاره دغه شی مست دی سر د دې خاورې چې کوم هلکان په دې ټایم کې د 1400 کالو دي یا د 1300 کالو دي په 9 لسم کې دي او دوی د بار د تلو خواشمند دي هغې ته اخري یو پیغام تاسو څه ورکول غواړئ هغې دا دی چې تاسو د بیسک ډیګري وکړئ ریکمنډډ دا چې تاسو د بیسک لایک اف ای اف سی کم سے کم تاسو وکړئ چې دونه شي چې تاسو لکه څه پریزنټیبل دغه راشي که نه یو سټوډنټ دی هغه اف ای سی نه کوي میټرک فیل دی خو هغه دې فیلډ نه فایده اوچتول غواړي بالکل کوي شي ما تاسو چې آی کی بیا لکه هغه پوتنشل پسې ده لکه بهر خو ما تاسو وایي کنه چې بهر خو دا شي ته نه کتل کېږي چې یاره 10 سره ډیګري شته کنه شته آی خو سکل ته دا خلک شته میټرک نشي کولای خو جبه خو زده کولی شي بالکل نو هغه خو کوي شي دی خو سره لکه ما تاسو شروع کې موږ دا خبره وکړه چې سیسکو دی د لپاره سي پریریک یا ریکوایرمنټس نه دی چې دا به ایلیجیبل دا بني خو هغه ریکمنډ کوي دا چې چونکې یو انټرنیشنل سټانډرډ هم نو چې څه خو سبق ویلی کنه زموږ خو مسله دا چې بیا که میټریک هم فیل کړي نو دی چې ځي دی خو په شناختي کارت کې ناخوانده کې راځي که نه ناخوانده ډیګري هغلته کې چې کوم د ویزا سټیټس په بدلي دا به بدلي اټلیسټ څه نه څه لږ ډېر وکړي چې څه خو ګرانو کتونکو د دې سره نور ډېرې زیاتې خبرې کېږي ټایم هم راته لږ دی خو بهرحال د سیسکو نیټورکینګ سی سی ان پی سی سی ان اے سایبر سیکیورټي انالیست نیټورک ټیکنیشن د دې حوالې سره ډېر زیات سوالونه راغلي امید کوم چې داسې یو 25-30% به موږ ستاسو د سوالونو جوابونه درکړي او نیکسټ پاډکاسټ کې بیا کوشش کوو چې مزید په دې کې خلک څه پوښتنې کوي دا کورس USECS د یونیورسټي اف سپوکن انګلیش اینڈ کمپیوټر ساینسز کې موجود دی زموږ سره 5 days a week ہوم کلاسز شته پروفیشنل هغه کسان چې هغه صرف د سیټرډے پر ورځ وزګاري ہوم کلاسز شته سر احسن دا په خپل ټیچ کوي دا د سیسکو یو سرټیفاید انسټرکټر دی ډېر غټ عمر د په دې فیلډ کې وشو د سکسس سټوریز ډېر زیات دي بهرحال موږ په دې مزید بیا هم خبرې کول تاسو کولی شئ که د دې کورس نه تاسو فایده واخیستی والی یو چته کوي تاسو د آنلاین هم کولی شئ پلس دا تاسو فزیکل هم کولی شئ زموږ د انسټیټیوټ اسلام آباد کیمپس او په پېښور کیمپس کې دا موجود دی تر دې وخته تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان